چې کله فتح مکه وشوله نو د مکې او د طایف په منځ کې یو ځای دغې ته حنین ویلی شي په دې کې د عربو قبایل پاتې کېدل دوه قبیلې وي یو حوازن او بل ثقیف دوی دغلته په حنین کې پاتې کېدل دا ډېر سخت جنګجو خلک او بهادر خلک هم خو سخت جنګجو په تیراندازۍ کې په عربو کې دوی مشهور وو د دوی غشې به خطا نه کوو بس خپلو هلکانو له به د وړوکوالي نه د تیراندازۍ ټریننګ ورکاو دا ډېر سخت جنګجو خلک وو نو چې کله مکه فتح شوه نو د دوی سره یره پیدا شوه چې مکه خو د پیغمبر فتح کړه هسې نه چې اوس په موږ باندې حمله وکړي چېرته زموږ نمبر نه شي نو د دوی چې کوم سردار و مالک ابن عوف نصري دو 100,000 لښکر تیار کو 100,000 لښکر تیار کو وی راځئ چې په مکه باندې حمله وکړو دغه پیغمبر ختم کو ورنه په موږ باندې حمله کوي نو د 100,000 لښکر تیار کو او په دې کې یو مشر سړی و د هغه نوم درید ابن سمحه دا یو بوډا سړی خو د جنگ تجربه زیاته وه نور ړوند اوسئ لیدل نه خو د جنگ تجربه ډېره زیاته وه دی د ځان سره را روان کړو ته راځه ته به راله مشورې راکوي را روان شو چې را روان شو دی مالک ابن عوف د خپلو 100,000 لښکر چې کوم کنه دوی ته وویل وی د ځان سره به څاروي را روان کوي د ځان سره به ښځې را روانې کوي د ځان سره به بچي را روان کوي هر څه به د ځان سره را روان کوي چې یو سړی د میدان د جنګ نه بیا تښتي نه ځکه کو تښتي نه وي بچي مې پاتې کېږي ښځه مې پاتې کېږي دا به د ځان سره راولئ وروستو به څه شی پرېږدئ نه چې زه به وتښتم هلته مې ښځه بچو به ځان ورسوم چې څه دي هغه به د ځان سره راولئ چې د لښکر نه یو سړی وروستو کېږي د جنګ نه او حتی تر دې پورې چې دی ورته وویل د تورو دا تیکې نه دي دا مات کوي د تورو تیکې مات کوي ورته وکوي چې دا نه چې تورو به زه واپس په تیکې کې एकदम منډه به وخم نه تیکې د تورو مات کوي ورته وکوي دا یې مات کړو را روانو مقام او تاسو ته چې کله دوی را رسېدل دې درید تپوس کړو دا مشر سړی چې ځان سره را روان کړی د جنګ دپاره دې مشورې راکوي نو ورته وي ما لي اسمع رواء البغیر زه د اوښانو غرلاړې اورم د بیزو اوازونه اورم د خرو اوازونه اورم د ماشومانو جلاګانې اورم د ښځو خبرې اورم دا څه دي څه غوا تاسو جوړه کړې ده نو خلکو ورته وویل دا مالک ابن عوف خپل لښکر ته ویل چې ځان سره به د هر څه را روانوئ ښځې بچي را روان کړي دي نو دې درید ورته وویل څه د بېوقوفه کار خو کړی دی څه غلط کار خو کړی دی ځکه کو تاسو فتح مونته وي خو دا ښځې بچي به در پسې راغلي وو خو کو شکست وخورئ نو د دوی به څه کېږي چې تاسو ځان سره دا را روان کړي دي د دوی به څه کېږي که تاسو شکست وخورئ دا تاسو کوم هوښیارتوب کار کړی وي دا فوراً واپس کړئ مالک ابن عوف چې دا خبره اورېده وي دا بوډا شوی د مازغو کار پرېښی دی ما چې څه ویلي هغه به کېږي هغه به کېږي او خپلې قبیلې والو ته وي که ما سره مخکې ځئ زما خبر امرئ خو ډېره ښه ده که نه ورځه په دې ځای خودکشي کوم ځان وجنه دې سردار وویل خبرو ته ځان مه وجنه مونږ در سره ځو چې څه کېږي به دلته نبي علیه الصلاة والسلام ته خبر راورسېدو چې حوازن او ثقیفو ستا د جنگ د پر روان شي په مکه باندې حمله کوي نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي ولیږو وی ته لومړی معلومات واخله چې معلومات یې وکړئ د الله پاک پیغمبر ډېر لوی لښکر را روان دی په مکه باندې حمله کوي نبی علیه الصلاة والسلام دلته 12,000 لښکر تیار کړو د صحابه کرامو 12,000 لښکر تیار کړو په دې 12,000 کې خو 10,000 هغه صحابه کرامو چې کوم د مدینې منورې نه د نبي علیه السلام سره راغلي مکې ته جنګ دپاره 10,000 خو هغه لښکر او 2,000 سره نور د مکې نه ملګري شو نو په دې 2,000 کې خو هغه کسان چې نوي مسلمان شو او څه پکې اکثر کافر وو کافر به کوم د نبی اسلام سره روان شو ځکه چې دلته کې بیا د قبیلې خبره رااله کنه قریش خبره رااله نو دا ور سره روان شو صفوان ابن امیه چې دا د امیه ابن خلف زوی و کوم چې په جنگ بدر کې مرتد شوی امیه ابن خلف دا غزو صفوان ته نومو د نبی اسلام سره په جنگ کې روان شو هغه مسلمان نو کافر و دی سره روان شو نو 12,000 لښکر روان شو چې دی په لار باندې تلل نو کسانو د خلینو د الفاظ اوتلو وینن خو به موږ د لګوالي د وجه نه چرته شکست نه مو نن موږ د لګوالي د وجه نه به شکست و 12,000 کسان یو اسلحې را سره شته دی نو موږ نن څنګه شکست ورو مخکې به موږ لږ اسلحې به را سره نه وي دا خبره پکې د بعضې کسانو د خولې نه ووته خو دا د هغې صحابه کرامو د خولې نه و چې کوم پاخه ایمان والو دا خو پکې یا نوي کسان مسلمانان شوي دي د هغوی هغه دوره مضبوط نه وه عقیده د هغوی د خولو نه پکې دا خبره څه شوله ووته نن خو به موږ د لښکر د کموالي د وجې نه شکست نه خورو چې دا خبره وکړه دا خبره الله تبارک وتعالی ته ناخوښه شوه الله تبارک وتعالی ته ناخوښه شوه چې ښه تاسو په خپل ډېروالي او په کموالي باندې دغه کوئ چې یاره مونږ کو ډېر یو بیا به شکست نه خورو کلي کې بیا به څه خورو تاسو 314 کسان وایو تاسو 0 کسانو ته شکست ورکړی دی نو د بعضې کسانو د خولې دا خبره وختله نو دا خبره الله تبارک وتعالی ته ناخوښه شوه چې ناخوښه شوه د هغې اثر په نورو صحابه کرامو باندې هم وشو دا خبره یاد وساتئ چې د مجلس اثر وي د مجلس څه وي اثر وي
ستا ملګری نیکان وي په تا باندې به د الله رحمتونه وي خو که ستا په ملګرو کې یو بد سړی وي که نه د هغې نقصان ګورې تا ته رارسي اګر چې ته په خپله بد نه یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام په مانځه باندې ولاړ او لمونځ یې کوو نو په قرت کې لږ ګډوډ شو قرت کې ګډوډ شو نو چې نبی علیه الصلاة والسلام سلام وګرځاو نو په ما پسې داسې کسان ودرېږي چې هغه اودس په سمې طریقې سره نه کوي نو بیا د هغې اثر په موږ باندې هم وي نبی رسول الله فرمایي چې دغه اثر بیا په موږ باندې هم زما په تلاوت کې بیا ګډوډوالی راځي نو دا مطلب نه چې نبی رسول الله پسې شاته بیا اودس خلک ولاړو خو داسې کسان پکې ولاړو چې هغه اودس په ښې طریقې سره نه وکړی په ښې طریقې سره نو دا غي اثر په نبی علیہ السلام وشو نو نبی علیہ السلام فرمایل وې دې کسان را بشاته ولاړ چې دا غي اثر به زمونږ په تلاوت کې راشي د دې وجه نه چې تاسو سره خملګری دا غي اثر هم پتا کیږي بد ملګری دا غي اثر به هم پتا باندې کیږي نو په دغه لخر کې صداسي کسان چې دغه خلیان دا الفاظ او وتل چې وینن به موږ د لګوالي د وجه نه سن خورو شکست نه خورو دا خبره د خلینا او وتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حنین مکان ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حنین وادي ته ورسېدو ما خام ټیمو دی ورسېدل د حنین وادي ته دلته کې د دې دغه چې کوم سردار او د حوازن او د سقيفو مالک ابن عوف د مالک ابن عوف داسې وکړه کنه چې د په لار باندې مورچې جوړ کړي په لار باندې منځ کې لار وغیر چا پیرسه جوړ کړي مورچې جوړ کړي او خپل لخر هغه کې کېنو وی چې کله مسلمانان په دې ځبانه تیری کې هغه ته پته نه نه سبب پتا سره پاسه حمله وکړي نه سبب پسو کوي حمله وکړي مورچو کې خپل کسان پټ کړو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وعده ته ماخام ټیم ورسېدو او د شپې مزل وکړو او چې سحر غونته کې تیار او په دغه لار ورننوتل ور دراخېدل ګیر چا پر په حمله شروع را پاسې د دغه شو باران شروع کو توري چلول شروع کړو صحابه کرام ته پته نه و چې په دې ځای کې دوی ناشتي کنه دوی په حمله وکړه صحابه کرام ټول تاس نشو د نبی رسول الله والسلام سره لس یا 12 کسان صرف مسلمانان پات شو چې باغې کې یو ابو بکر او دویم عمر او دریم علي رضی الله تعالی عنهم اجمعین او عباس رضی الله تعالی عنه سره او ابو سفیان رضی الله تعالی عنه سره دا څو تنه د نبی رسول الله سره پات شو نو ټول تاس نشو د نبی رسول الله والسلام پر چې عباس رضی الله تعالی عنه هغه د نبی رسول الله د خچری د واګینی ولوي نبی رسول الله په ټیم په سپینه خچره ناستو د نبی اسلام د خچری هغه واګینی ولوي او ابو سفیان د نبی اسلام د ریکاب نیولې د خپل د زین کې نشي کې خدل د ریکاب نیولې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې غیر چا پر حمله شروع شو په دې مکه مشرکین کوم څه کسان داسې چې مسلمان شوی نو کافرو هغه مقاومت تله هغه دا کوشش وکړ اوسو ته دا چې نبی علیہ السلام سره وکي حمله وکي یو تن پکې دا आवाज وکړ ویزه شکر دینن به د جادو نه خلاص شو نن به د جادو نه نعوذ بالله نبی رسول الله ته جادوګر وي ویزه شکر دینن به د جادو نه خلاص شو نو دا صفوان ابن امیہ ابن خلف چې زما مسلمان شوی نو په دې ټیم کې مسلمان نو دا ورته وویل وی چپ کړه خپل خپل بند کا خپل خپل بند کا زه په دې باندې خوښ یم چې زه د مکې د یو تن د لاندې ما په ځای د دې چې زه د حوازنو د لاندې شم غلی شه د خپل د قبیلې د سړي دا خبرې مه کوه دورته دا رټنه وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خچره ناشته د هر طرف نه غشي چلیږي توري چلیږي نبی علیہ السلام یو आवाज وکړو وی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب اے خلق واوري زه پیغمبر یم زه دروغجن نه یم زه د عبد المطلب زما زه د عبد المطلب سما د عبد المطلب د نبی علیہ السلام پلار کو نکيو سو نبی علیہ السلام د پلار نسنمو عبد الله ستنمو عبد الله تنمو د عبد المطلب نکه دی نبی رسول الله فرمایي انا ابن عبد المطلب زه د عبد المطلب زما د دې وجنه په نکه باندې د پلار اطلاق کیږي په نکه باندې اطلاق بچا کیږي پلار کیږي نو نبی رسول الله فرمایي انا ابن عبد المطلب زه د عبد المطلب زما زه پیغمبر یم زه دروغجن نه یم نبی رسول الله आवाज ټول خلق وانه ورڅ وا جوړ و جنگو عباس رضی الله تعالی د आवाज نه ډیر تیزو نبی رسول الله عباس رضی الله تعالی فرمایي عباس د आवाज لګو د صحابه کرامو ته आवाज وکړه عباس رضی الله تعالی چغه کړه یا معشر الانصار اے انصارو یا اصحاب السمرا اے د ککر د لاندې بیعت کون کو چرته راوځي تاسو خدای نبی صلی الله علیه وسلم سره په jihad باندې بیعت کړی د ککر د ولې د لاندې اوس چرته ګډوډ راوځي د عباس رضی الله تعالی د आवाज پر میدان کې راځي خور شو د صحابه کرام وګونو ته دا आवाज اورسه چې یا معشر الانصار نو د صحابه کرام داسې د نبی رسول الله په طرف باندې رامنډ کړ کنه لکه د غوانه چې بچو ورکشوي د خپل مور ویني رامنډ پسې وي داسې د صحابه کرام د نبی رسول الله په طرف باندې سکړي دي رامنډ کړي ټول نبی رسول الله والسلام طرف ته راغون شو او چې راغون شو نبی رسول الله والسلام داسې یو خور په موټي کې راواغسته په موټي کې او داسې کافر طرف ته او چنګلا وشاهت الوجوه مخونه مبادشه دا ورته ویل هغه خوري چې د هر کافر سترګو ته ورسېدي
هر کافر سترګو ته ورسېدې هغه سترګې مګل شروع کړو او دلته په صحابه کرامو څه وکړه حمله وکړه الله تبارک وتعالى دا ذکر کړی دی کنه ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحمت الله تبارک وتعالى فرمایي دومره سخت ورځ چې دا ارته زمکه در باندې تنګ شوی و زمکه در باندې تنګ شوی دومره سخت ورځ و بیا مې تاسو امداد وکړو او تاسو ته څه نصیب کړه فتح مې درته نصیب کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام حمله وکړه په کفارو باندې ټول کافر او تختیدل تاسو نشو یو خو بل خلاړو او ډېر لوی غنیمتونه د مسلمانانو لاس ته رالو او قیدیان چې دام گرفتار شو په دغه موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام واپس کړو زه په خپل طائف ته بیا راځم ځکه چې کسان طائف ته تختیدل نبی رسول الله په طائف ته ورغی او دلته په کلا کې فنا واغسته به هر حال بیا نبی رسول الله تفریح د واپس ته راغی چرته مکی ته راغی چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام جعرانی ته راغی نو انت کې غنیمتونه تقسیمول نو دا قیدیان هم تقسیم شو قیدیان څه شو تقسیم شو په دغه قیدیانو کې وجنې و هغه د چا په ملکیت کې ورله چې ورله نو دغه صحابه کرامو ته وویل وی زمان نوم شیما د زستاسو د پیغمبر خور یم زستاسو د پیغمبر سمه خور یم صحابه کرام حیران شو چې زموږ د پیغمبر خور نشته دی او دا جنې دا وکړي چې ستاسو پیغمبر سمه خور یم نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام راغلي د الله پاک پیغمبر په دې قیدیانو کې وزنانه دا دا وکړي چې ستاسو پیغمبر خور یم نبی علیہ السلام مال وروړی نو دا راوستل شو چې دا راوستل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وته زما څنګه خوري دا ورته وویل وی زما نوم شیما دی او زه د حلیمه سعدی لور یم او ما ستاسو په ورکوالي باندې لبي کړی دي او کته مې لبي چې کنه زه درته یو نه خیم زه درته دریا ده شمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وسنه خدا نه هغه ورته د لاس کار کو ریتا مال په دې باندې چک لګول استاد غاخونو نه خوسم زما په بدن کې موجود ده سره غاخونو نه خوسم زما په بدن کې موجود ده اته چې په ما باندې چک لګولې و نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه ته وکتل کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او په جنبوي او دا زما خور ده دا زما رضای خور ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فورا پاسې دو خپل صادری خور کو هغه باندې ځان سره کېنوله د ځان سره کېنوله او نبی علیہ السلام چې هغه ته وکتل خپل کوړه او ترات ډیر زیات خوشاله شو بیا داسې زمکه ته قتل چې سر وچت پر سترګو داسې وخت کې بيد د نبی علیہ السلام د مبارک سترګو نو وخت کې روان دي هغه خپل وخت ترات شو خپل کوړه ورته رات شو نبی رسول الله صحابه کرام ته فرمایل دا زما خور ده دا شیما ده دا د حلیمه سعدی لور ده دا آزاد کوي صحابه کرام فرمایل الله پاک پیغمبر دا آزاد ده نبی علیہ السلام د شیما ته ویل خور ما سره پاتې کیږي خپل قبیله لزی دی ورته ویل د الله پاک پیغمبر ز خپل قبیله لزم مسلمان شو او زم خپل قبیله لا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ټیک ده دا چې کله رسول ده نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خان ورکړو بيزي ورکړي او درې ولې غلامان ورکړو یو ورلوین څو ورکړه دا هر څه ورکړي دا بستا خدمت کوي ته زما خوري ته په ما باندې حق دی دا د نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق مبارک